بسم الله الرحمن الرحیم. محترم 30 اپریل 2025 د بوت په ورځ باندې د یروشلم په اطرافو کې یو خطرناک اور لګېدو. الله د خپل قهر یو جلک چې کوم دی د اسرائیل حکومت ته هغه وښولو. داسې خطرناک اور چې هغه په یو څو غنټو کې یو وسیع علاقه چې کوم دی د خپل ځان لاندې راوستا. تقریبا 6000 ایکړ علاقه چې کوم دی دا دغه اور خوري ویری کا او دغه سکروټې شوه. او د دې اور د هیبت اندازه تاسو د دینه لاګولې شي چې د اسرائیل کم صدر دی هغه فوري طور چې کوم دی په ټول ملک کې د ایمرجنسي اعلان وکړو د بین الاقوامي دنیا نه چې کوم دی د امداد مطالبه وکړو. بعضې ملکونو ورسره امداد هم وکړو لکه ایټلي، یوکرین او دغه فرانس چې کوم دی دې ملکونو ورسره تعاون هم وکړو. د اسرائیل 360 فایر فایټر چې کوم دی مطلب د هغه د اور مړ کولو والا ټیمونه هغه پکې لګیا وو. 12 جهازونه چې کوم دی دا پکې لګیا وو. خو د اور د الله هغه قهر چې کوم دی هغه دی هیڅ قسمه ظاهره خبره د الله قهر به څوک څه کنټرول کړي هغه لګیا وو. دغه رنګ زما محترمو بیا دغه علاقه چې کوم دی دا ټوله په دې دغه کې وسوځېده. الله پاک د ظالم حکومت ته وښول چې د الله په در کې چې کوم دی کمی نشته. د ظالم نه چې کوم دی ظالم دپاره الله سره ډېر بهترین انتقام طریقې هغه موجود دي. صرف دغه عمل ته نه بلکې زمونږ د 50 اسلامي ملکونه او د هغې هغه پلاستیکي پوجونه هغې ته هم چې کوم دی وښوله د خپل قهر یو جلک چې کوم دی دا یې ورته وښول. بهرحال تر اوسه پورې اطلاعات چې کوم دی هغه دا دي چې فلحال په دې اور باندې څه ناڅه کنټرول حاصل شوی، خو مکمل کنټرول تر اوسه پورې په دغه اور باندې حاصل نه دی. زه دعا ورته وکړئ چې الله پاک په دې کې نور هم برکت واچي، هر طرف ته خور شو دا ظالم حکومت چې کوم دی په خپل ځان باندې لګیا کی او دغه مظلومان خلک دغه قبله اول محافظین چې کوم دی دا د ظلم نه چې کوم دی الله عز وجل هغه خلاص کی.